ګرانو کتونکو مونږه بیګا په نوخار نظامپور علاقه کې غیر قانوني مایننګ باندې خبره وکړه او دا هم خبره وکړه چې دغلته جدید ترینې وسلې راغلي دي، لیزر ګنونه راغلي دي، د بار ملکونو نه انویسټر راځي او هغه دلته موجود دي او علاقه بالکل یو قبایلي علاقې کې بدله شوې ده او موږ ته خلک ټلیفونونه کوي چې راشئ زموږ په کورونو کې ګولۍ راپرو دي او حکومت سره د دې څه لار نشته. سار نه شروع شوی جنګ هغه په ډزو په صورت کې غټې غټې ګولۍ او ما ته اوس اطلاع دا ده چې وایي دغلته چې څومره انویسټران دي ګروپونه دي کانکونای باندې لګیا دي نو هغه یې دي راکټ لانچرې ماټر ګولۍ او دا شیزونه راوړل. نو زه ګڼم دا د دې علاقې دپاره دا سونا او دا غټ غټ چې کوم معدنیات اوس راځي نو دا د دې علاقې دپاره تباهي جوړېږي. په دې باندې موږ مخکې هم خبره کړې وه چې داسې وخت لرې نه دی چې دلته په دې باندې خانه جنګیانې شروع شي او دا ولې کېږي چې کوم ځای کې سیسټم خراب شي هلته که ستا د رایلټۍ سیسټم وي، هلته که ستا د ټیکهدارۍ ټیکې ورکولو سیسټم وي، هلته که ټینډرې وي، هلته که د دې بولي وي، مطلب د هغې چې کوم بنیادي کار دی هلته صحیح ونه کړې نو هلته بیا جنګونه شروع شي. خانه جنګي څه ته وایي چې هر سړی ځان له په خپله توګه باندې چې زه به تیل هم راوباسم، زه به سونه هم راوباسم، زه به ځان له دریاب هم جوړوم نو دا ډېر خطرناک صورتحال دی. پرون چې موږ په دې باندې خبره وکړه نو جي ما ته اطلاع راغی وایي پولیس راغو او پولیس لاړو یو چکر یې ووهلو واپس راغو، د هغې راوتو سره بیا ډزې شروع شوې نو ټوله شپه هم دغلته ډزې شوي دي. مونږ واکدارانو نه قانون نافظ کولو والا ادارو نه دا درخواست کوو چې کم از کم داسې کم ګروپونه دي چې هغه قانون په لاس کې علي او د جنګ داسې یو سما جوړوي چې د دې علاقې مستقبل د دې هغه ترقي کوم چې یو ډېر لوی نعمت دې ټایم کې نظامپور له الله تعالی ورکړی دی، دا سونه دا معمولي شیز نه دی نو دا مشترکه یو شیز دی او د شاملاتو دی نو په دې کې دا ټول قوم را شریکول او دا د یو څو پنجو نه او د یو مافیا د لاس نه ویستل او دا قوم ته منتقل کول دې کې به زما ریاست صحیح کار کوي او بیا زما دا قوم چې کوم د نظامپور خلک دي دی له یو کېدل پکار دي او دی له په دې باندې خپل هم اواز اوچتول پکار دی چې دا زمونږ قومي وسایل دي او دا زمونږ قومي امانت دی، دا دې مونږ ته په قومي طریقې سره راواپس شي. زه خو وایم چې دا دومره یو ځای کې سونه راوځي، تیل راوځي، کوله راوځي، شګه خرڅېږي، د شګو درنګونه او بدقسمتي دا ده بیا د هغه ځای ځوانان هغه د سند او ترپارکر او د کراچۍ او لاور او بیا په بار ملکونو کې د سعودي عرب په میرو کې نوکونه غورځوي، سرونه ګنجي کوي، ژوندونه تباه کوي او بیا راځي دلته ځان له کورونه جوړوي. ډېره بدقسمتي نه ده دا خو زه د نظامپور خلکو نه تپوس کوونه غواړم چې تاسو سره قیمتي اوبه شته، ستاسو په ځمکه کې سونه شته، ستاسو په دې شګه کې سونه شته، شګه هم سره زر دي، اوبه هم د سرو زرو نه ډکې دي، خاوره هم قیمتي ده، کاڼ هم قیمتي ده، نو بیا دومره بدقسمته ولې یئ چې دغلته دا یو شی کنټرول کېږي نه او زما سره خطره دا ده چې دا کومه خانه جنګیانو صورت شکل اختیار کو نو د دې په وجه به هغه چې کوم لږ ډېر کاروبار کېدو دا به هم څه وخت له بند شي او بیا به دا د یو مافیا لاس ته د ټینډر په صورت کې بیا به پکې عدالتونو ته ځي. نو حکومت خپله ذمهواري نه ادا کوي. حکومتي ریټ دې ټایم کې هغه مکمل طور ناکام دی. که حکومتي ریټ وای نو دغلته به خانه جنګي نه وه. خلک ټینډرې والي کومو کمپنیانو چې دا غټې غټې ټینډرې اخیستې دي نو هغه ناکام ولې دي چې هغې کې انفرادي او دغلته ګوریلا ګروپونه دي، کم چې وسلو والا ګروپونه دي، جنګ والا ګروپونه دي، غټې غټې وسلې هغه ځان له نیرونه کوي. د دریای کابل نه خپلو علاقو ته نیر جوړ کړي او هغه طرف ته د اوبو کنورټ کړي او شګې راوباسي، دغه طرف ته شګې راوړي نو چې داسې حالت یو ځای کې شروع وي نو هلته بیا څوک انویسټر راشي او څوک به د دې ټیکه والي. دا د افسوس خبره ده او دې باندې زما ټول نظامپور له دا علم سوچ پکار دی او دا به بنیادي طور باندې ټول نوخار اساسه ده ځکه چې دا د نوخار قومي امانت دی او زما مشرانو له په دې باندې سوچ پکار دی او د دې داسې یو لار راوستنه پکار دي چې دا د نوخار د سرو زرو کې نو که ما سره ډېر هر څه شته خو چې کوم ځای کې د دې فیصلې کولو والا خلق دي او دا سیستم ټیک کولو والا خلق نظام نشته، حکومت دې طرف ته فکر نشته، دا قانوني کولو دپاره د دې لار نشته نو څه پې که ما سره سونه په ځمکه کې پرته ده او ما سره تیل دي، ما سره شګه زما قیمتي ده، زما ځوان د دې باوجود هغه نوکونه په عربو کې شګو کې او صحراګانو کې غورځېږي.